Assalamu alaikum dear students. Students, hope you all will be fine. I am Arif Khan, your English poetry teacher. I have completed my graduation from University of Malakand and my MPhil from Hazara University Mansehra. Students, دا چې زما سره چې کوم کلاس دی نو کلاسیکس ان انګلیش پوئټري په انګلیش پوئټري کې زموږ سره مختلف رائټرز دي لکه جوفری چاسر شو، جان میلټن شو، جان ډن شو، داسې سیډنی شو، سپینسر شو یا شیکسپیر شو، مختلف رائټرز دي. خو مونږ به نن چونکې کوم باقاعده د کلاس سٹارټ د کلاس آغاز دی د شیکسپیر دی. زموږ سره په دې سلیبس کې د ملاکند یونیورسټي کوم سلیبس دی په دې کې مختلف سونټس دي. شیکسپیر په پوئټري کې سونټس دي مختلف. نو نن به موږ د شیکسپیر د پوئټري یو سونټ هغه څه کوو ایکسپلین کوو. یقینا انګلیش پوئټري چې ده ډېره زیاته انټرسټینګ ده، تاسو به انشاءالله انجوای کوئ. ښه، اولنی زموږ سره چې کوم دی سونټ دی نو هغه سونټ نمبر 18 دی. د شیکسپیر مختلف سونټس دي خو سونټ نمبر 18 چې دی it's one of the best sonnets in the history of literature. دا د انګلیش په هسټري کې ډیر زیات یو معناز ځای لري. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves have all too short a day. پوئټري چې دا اصل کې د دې خپل څه سټرکچر یعنی څنګه زموږ سره پروز د پروز خپل سټرکچر داسې د پوئټري خپل څه سټرکچر لکه فروز زموږ سره مختلف سنټنسز نه بیا پیراګرافز جوړ شوي او پیراګرافز نه بیا موږ ته د پروز یو شکل راځي هغه په ایسې په شکل کې د هر څه نور دغه په شکل کې د پوئټري هم خپل څه سټرکچر دي. په دې کې لاینز یعنی ټو لاینز دغه ټو لاینز ته کفلټ وایي او دغه شان مختلف یعنی په سټینزو کې ډیوایډ شوي لکه د 4 لاین هم سټینز کې دي شي، د 5 لاین هم کې دي شي، 6 لاین هم کې دي شي او دا غي بیا خپل مختلف نیمز دي. هغه به خیر موږ بیا وروسته ډیسکس کوو. خو چونکه موږ سونټ بنن کوو نو د سونټ لکشن دی مخکې زه تاسو ته دا غي بیک ګراوند هم چې سونټ اصل کې داسې شي. نو سونټ چې کوم کیریکټریسټکس دي یا فیچرز دي زموږ سره کامن چې کوم دي مطلب هغه د شیکسپیر سونټ که د ورډزورثي که د جوفری چاسر یا د جان ډن یا د جان میلټن هغې کې به دا درې خبرې په ټولو کې کامن کیریکټریسټک اف سونټ. یو خبره خو دا ده چې سونټ یې د 14 لاینز یعنی دا 14 لاینز نه کم یا سیوا نشي کېدی. دا یو پویم چې کنسسټ په څه باندې 14 لاینز باندې. دویمه خبره دا ده چې دا په ایامبیک پینټامیټر کې لیکلی شوی. ایامبیک پینټامیټر امید ده چې تاسو به پیژنئ که پرس که تاسو یې نه پیژنئ په دې باندې زه تاسو ته خیر بیا یو بیل دغه درکړم یو ویډیو زه تاسو ته سینډ کړم. 3 نمبر چې کوم دی هغه د الیبوریټ رایم سکیم د دې په خپل یو رایم سکیم مطلب دا کم یعنی هم قافیه الفاظ چې ورته وایي که نه په اردو پوئټري کې دا کم الفاظ یعنی یو لاین دی او هغه په کم ورډ باندې ختم شوی دی د دې خپل یو سټرکچر یعنی اے بی اے بی بی سی بی سی داسې مختلف دغه دی. خیر دا فزیکل کلاس شو دا ډېر زیات په اسانه باندې پوه شو. اوس صرف دونه یاد وساتئ چې دا کې 14 لاینز دي کوم چې کامن سونټس دي ټول وي مشترکه دا درې په هغې کې مشترکې دي صحیح ده چې کوم کیریکټریسټکس دي 14 لاینز وي ایامبیک پینټامیټر کې به لیکلی شوي او هغې به صحیح یو خپل رایم سکیم وي صحیح شو. دا کیریکټریسټک شو د هر یو سونټ. خو چونکې نن د شیکسپیر چې کوم سونټ خبره کوو نو د هغې چې کوم د دې خپل څه فیچرز دي د هر یو چې کوم رایټري پوئټ وي د هغه چې کوم سونټ وي د هغې خپل څه فیچرز دي صحیح ده. دغه درې خو به کامن وي خو بیا چې کوم رایټر وي د هغه سره مطلب د هغې چې کوم فیچرز هغه ویري کېږي صحیح رایټر ټو رایټر دا څه کېږي ویري کېږي. شیکسپیرین سونټ چې کوم دي د هغې چې کوم فیچرز دي نو هغې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې د دې رایم سکیم چې کوم دی دا به صحیح اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی یعنی 14 لائنز شو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اینڈ 13 14 دا اے بی سی ڈی مطلب د رایم سکیم مطلب سره دا مو په دې پویم کې کته شو. شل آی کمپیر تی ټو ا سمرز ډے اوس د دې اولنۍ چې کوم لاین دی دې ته لږ وګورئ نو په اخر کې راغلی دی ډے. نیکسټ چې کوم لاین دی thou art more lovely and more temperate اولنی ډے له موږ اے نوم ورکړو دویم د دې نه مختلف دی ډے د ټمپریټ نه مختلف دی نو موږ له څه نوم ورکړو بي. ها اوس 3 نمبر لاین ته وګورئ
لاست کې راغلی دی مې، نو ډے او مې یو شان شو او د ټمپریټ سره څه شو ډیټ یو شان شو ټمپریټ ډیټ. نو اے بی صحیح شو. دغه شان شاینز ډم ډیکلاینز انټریم، یعنی شاینز او ډیکلاین یو شان شو او ډم او انټریمډ یو شان شو. نو دغه شان سی ډي ته دا وړلو. دغه شان د نور چې کوم فریویس را روان چې کوم سلور لاینز دي د دې به جدایي او اخرني چې کوم دوه لاینز دي ته وګورئ دا بالکل یو شان دي کین سی او ثي. نو دا جی شو مطلب دواړه لاین یو شان شو. نو رایم سکیم اصل کې دې ته ویل کېږي چې کوم لاینز یو هغه چې کوم د هغې اخرني ورډز یو شان بس دا به اے که پرس که بدلي نو اے بي وي او چې څومره نور دغه شان بدلېږي نو سی ډي ای دغه شان مخکې رسي. صحیح ده. په دې به خیر بیا فزیکل کلاسز کې بحث وکړو. ډېر کامن دی ایزي دی سمپل دی هېڅ پکې مشکل نشته. خو صحیح خیر تاسو بیا تپوس وکړئ. ښه دغه خو د رایم سکیم خبره شوه. نیکسټ چې کوم دی دا 14 لاینز وي د شیکسپیرین چې کوم سونټس دي دا به 14 لاینز دي. 14 لاینز خو به ټولې خو دا به ډیوایډ شوي په 3 کوارټرینز کې اینډ 1 کپلیټ. کوارټرین وایي څلورو لاین ته او کوم کپلیټ چې دی دا 2 لاین ته وایي. نو 3 کوارټرین مطلب 3 × 4 12 او 1 کپلیټ شو نو 14 چونکه سونټ 14 لاینز کې موږ دا خبره مخکې کړې وه. نو دا اولني چې کوم سلور لاین دي هغې ته یو کوارټرین ویل کېږي. سیکنډ چې کوم سلور لاین دي هغې ته سیکنډ یعنې دویم کوارټرین ویل کېږي او نیکسټ چې کوم دی هغې ته دریم کوارټرین ویل کېږي او اخرنی چې کوم دوه لاینز دي هغې ته کپلیټ ویل کېږي. ها د کوارټرین چې دی دا څه کوي ایکسپریس کوي thought. The quatrain expresses thought and it is summed up in the concluding couplet. په دا درې چې کوم برسټینزي دي په دې کې یو مین میسیج وي او په دې اخرني لاین کې هغه میسیج چې کوم دي بیا دوباره څه کېږي ریپیټ کېږي مطلب په هغې کې کنکلوډ کېږي. ها اوس کوارټرین خبره موږ کوله نو موږ وایو چې a type of stanza consisting of 4 lines. داسې دا نور هم ورسره لږ زده کوئ. ټرسټ a type of stanza consisting of 3 lines. صحیح شو. کوینټټ کې صحیح بیا موږ سره 5 لاینې، سیسټټ کې 6 لاینې، سیفټټ کې 7 او په اکټیو کې 8 لاینې. دا خو جنرال شان انټروډکشن د لاین چې کوم دغه دی. ها د شیکسپیر خو ډېر زیات سونټس دي خو دا کوم 1855 او 65 چې دي دا دې آر د امپورټنټ ونز ډېر زیات امپورټنټ دغه دي. دا اصل کې موږ ته شو کوي د امورټالټي اف پویټري، یعنی دا پویټري نه ختمېدی چې امورټالټي وایي هغې له څه زوال نه چې نه ختمېږي. امورټالټي اف پویټري په دې کې به تاسو په خپله چې کله موږ سونټ اوس ووایو نو پوه به شئ چې مطلب یې څه دی. صحیح شو. ها اوس د سپیکر آسکس په دې shall I compare thee to a summer's day په دې کې څه کوي؟ د سپیکر آسکس whether he should compare the young man to a summer's day but notes that the young man has qualities that surpass a summer's day. په دې کې د شیکسپیر وایي چې دا د چې کوم بیلوډ دی یا بیلوډ ده چې هغه زه د سمرز ډے سره څنګه کمپیر کړم چې کمپیر یې کوم ورسره کمپیر ورسره نه کوم ځکه چې هغه وایي چې د ما چې د محبوب دی یا د ما چې کوم محبوبه ده دا څه ده د دې کوالټیز ډېر زیات ښه دي د سمرز ډے نه. پویم کې به انشاءالله پوه شئ. صحیح شو. آلسو نوټس the qualities of a summer day are subject to change. یعنې دا خبره هم ته کوي چې د سمر ډے چې کوم کوالټیز دی هغه څه کېږي هغه چینج کېږي مطلب هغې له زوال شته اینډ ویل ایونچولي ډیمینش او هغه به څه شي یعنې ورک به شي غایب به شي. خو چونکې زما چې کوم محبوب دی یا د هغې چې کوم بیوټي ده هغه به صحیح فارغ وربوي. دا اصل کې په ټول پویم کې دغه کمپیریزن روان دی صرف د کمپیریزن خبره کېږي. ها اوس په دې پویم طرف ته موږ لږ راشو. صحیح ده. shall I compare thee to a summer's day دا ډېر زیات امپورټنټ سونټ دی او اکثر په ایم سی کیوز کې دا صحیح پروت وي ډېر زیات چې دا پویم نمبر کم یو دی یا دا پویم لیکلی چا دی دا سونټ چې کم دی لیکلی چا دی یا نمبر کم یو دی نو 18 نمبر سونټ دی او شیکسپیر لیکلی دی. ها shall I compare thee to a summer's day thou art more lovely and more temperate. shall I compare thee to a summer's day دا کوېسچن کوي د خپل محبوب نه کوېسچن کوي چې زه تا د سمرز ډے سره کمپیر کړم یعنی د سمر ډے چې کوم چونکې په انګلینډ کې خو داسې صورتحال چې ګرمي خو هلته ډېره زیاته وي نه کله کله غرمه راشي نو هغه ډېر زیات د ټول یو کې چې کوم دی نو د هغه ډېر زیات خوښي. د شیکسپیر په ټایم کې خو ډېر زیات چونکې حالات به بدلو یخني به ډېره زیاته وه نو چې کله دا نور راوخېږي دغه ډېر زیات
خوښیږي دغه خلکو دغه ډېر زیات دغه ټایم خوښي خو سټیل هغه وایي چې شل آی کمپیر دی ټو سمر دی چې تاسو د دغه سمر زموږ چې کوم محبوبه ګرمي ده دغه سره کمپیر کوم thou art more lovely and more temperate بیا وایي چې نه ستا چې کوم بیوټي ده یعنی زما چې کوم د محبوب دی دا سره دا د دغه نه ډېر زیات ښه دی more lovely and more temperate وایي بیلنس ده مطلب نه ډېر زیات هغه طرف ته نه ډېر زیات دی طرف ته ټمپریټ وایي بیلنس دی چې پرفیکټ دی مطلب پرفیکټ دی rough winds do shake the darling buds of May یعنی rough winds کم یا طوفانی شانتی هواګانې چې do shake وایي هیلانا ده the darling buds of May دا کم ونه کې چې دا نوي د بډس شین تر وخت چې کنه کومپل وته وایي دا څه کوي دا رف وینډز د ګرمۍ دا رف وینډز چې کومي دا څه کوي دغه کومپل لقي مطلب یو قسم له نقصان ورکوي and summer's lease hath all too short a date نو سمر چې کوم ټایم دی د سمر چې کوم ډیوریشن دی هغه څه دی ډیر زیات شارټ مطلب ختمېدون کې زوال ورلې نو په دې کې دا خبره کوي چې زما د محبوب چې کوم بیوټي ده یا چې دا کوم ښکلا د ښکلیواله دی هغه به صحیح فارې وروي هغه به داسې نه چې شارټ ټایم دپاره وي او نه به په هغې باندې د ګرمۍ چې کوم د وینډز دي دا به په هغې باندې څه اثر کوي دا خو اولنی چې کوم سټینزه دی د 4 لاین کوارټرینټ صحیح شو نیکسټ sometime too hot the eye of heaven shines sometime too hot کله کله خو داسې کېږي چې ډېر زیات ګرمي the eye of heaven shines د heaven چې کوم eye ده مطلب نور یادې هغه وایي کله کله خو داسې چې ډېر زیات شاینینګ کوي او ډېر زیات ګرمي and often is his gold complexion dim او کله خو داسې یعنې اکثر داسې چې د هغې چې کوم ګولډ کمپلیکشن دی سنهري رنګت دی هغه څه شي ډیم شي مطلب بادل پې راشي او هغه څه کي ډیمډ کي مطلب زوال ولا راولي یعنې بالکل د هغې هغه برایټنس څه کي ختم کی and every fair from fair sometime declines every fair and fair څه ته وایي یعنې د برایټنس طرف ته اشاره ده صحیح شو every fair from fair کم برایټنس دی کم بیوټي چې ده کم ښکلا چې ده sometime declines هغې دپاره زوال شته هغه څه کېږي ختمیږي که د هر څه بیوټي ده هغه څه کېږي ختمیږي by chance یا خو دا by chance ختمیږي or nature's changing course یا د نیچر د چینجینګ د وجې نه به دا څه کېږي ختمیږي unrimmed مطلب یعنې هغه بغیر د شکل نه فضول غونده کې شکل چې که نه چې ښکلا پکې نه وي هغه شان به پاتې کېږي نیکسټ چې کوم کوارټرین دی but thy eternal summer shall not fade خو ستا چې کوم eternal summer دی ستا چې کوم بیوټي ده سمر نه دلته مطلب بیوټي ده صحیح ده but thy eternal summer shall not fade دی له به فیډ نه راځي دا به ختمیږي نه چېرته هم ستا چې کوم بیوټي ده دا به ختمیږي نه nor lose possession of that fair thou ost نه به ستا دغه پوزیشن ختمیږي of that fair د دغې فیر د دغې برایټنس د دغې ښکلا د دغې بیوټي thou ost کومه چې ته څه کې افناو کړې ده مطلب چې ستا کومه بیوټي ده د دې پوزیشن به ستا نه چېرته هم لاس نه شي نه به ختمیږي THOU د دې مطلب دی یو ښه په اولډ انګلیش کې داسې ملګلی کېدو یو اوسټ مین OWST مطلب اون OWN کومه چې ستا دا کوم پوزیشن چې ستا دی د دې بیوټي د دې برایټنس نو دا پوزیشن به ستا نه نشي اخیستی کېدی nor shall death break the wondrous in his shade nor shall death break death هم هیڅ نشي کولی break هغې ته وایي کوم چې ډېر زیات یعنې هغه بڑا چڑھا کر بیان کرنا صحیح شو ډېر زیات په پرایډ سره چې څوک خبرې کوي نو ډیت هم به ستا څه نشي کولی اگرچې هغه ستا څه دی یعنې وانډرینګ کوي ستا ګیر چاپیر ان هز شیډ دغه د ډیت چې کوم شیډ دی ته په هغې کې څه کوې وانډرینګ کوې مطلب ګرځې را ګرځې خو ډیت به هم ستا څه نقصان ونه کړي when an eternal lines to time thou growest چې ته کله په دې اټرنل لاینز کې د شیکسپیر د خپل سونټ طرف ته خیال دی چې دا اټرنل لاینز چې کوم دي مطلب چې یعنې چونکې د خپل ګریټنس یې څه دی هغه پریډکټ کړی چې دا کوم ګریټنس دی نو هغه خو به همیشئ نو په دې لاینز کې به ستا هغه بیوټي پرته وي چې څومره دا لاین ستا هغه بیوټي به د دې سره څه کېږي انکریز کېږي لکه فار ایگزامپل نن سبا 400-500 سالو شو د شیکسپیر خو سټیل مونږ هغه ریټ کوو او دغه محبوب هغه بیوټي چې دا هغه نه ختمېږي
یعنی هغه د سیسنه چې بس کاغذ دی ولاړو ختم شو یا د یو بل بیوټي شیز په شان شیز دی هغه د ټایم سره شي مړ شي ختم شي څومره حد پورې چې شیکسپیر د لاینز هغه حد پورې به د شیکسپیر چې کوم بیلورډ دی یا د پوئټ چې کوم بیلورډ دی هغه به په دې لاینز کې موږ ته ژوند دی. اخرنی لاینز so long as men can breathe or eyes can see تر څو پورې چې انسان ساه اخیستی شي او یا سترګې لیدل کولی شي so long lives this and this gives life to thee نو دا به څه کوي طالب لایف درکوي یعنی څو پورې چې انسان ژوندی مطلب سمپل دا دی چې کله قیامت نه راغلی او انسان په دې ځمکه باندې لیدل کولی شي او ساه اخیستی شي نو هغې پورې به ستا په دې بیوټي باندې هېڅ فرق نه پرېوځي دا به بالکل تا ته یعنی ته به ژوندی یې لایف ټو تی THEE تی هم د یو دپاره یوز کېږي صحیح شو یوور دپاره یوز کېږي آرکیک ورډ دی اولډ انګلیش کې به داسې یوز کېدل صحیح شو امید دی چې پوه شوي وئ که بیا هم د چا څه کوېسچن وي نو وکئ ما ته میسج به هغې کې کولی شئ